درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحریم الجلوس على قبر. ریاض الصالحین کی دا بل نوے باب شروع شو. په قبر باندې کې ناستل حرام دي. په قبر باندې ناستا حرام ده. والله سوا شپږ شپېتم نمبر حدیث مبارک دی 1766 نمبر. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال زمون سردار سیدنا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دا حدیث روایت دی. ابو هريره رضی الله عنه نه د الله پاک راضی شي. الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی. الله پاک دې زما ستاسو د ټول امت د طرف نه بهترینی بدلی ورکی. قال ابو هريره رضی الله عنه فرمای قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خوږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمایلی دي لا ان یجلس احدکم علی جمرة وی لتا سنا کم یو کس چې په بل اسکروټه باندې کینی فتحرق ثيابه هغه بل اسکروټه د جامع سیزي فتخلص الى جلده او بیا هغه بل اسکروټه د سرمنی تورسی سرمن والا وسیزي دا تکلیف خیر له بهتر دی د پاره من ان یجلس علی قبر لدینا چې د په قبر باندې کینی. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. صحیح مسلم شریف کی کتاب الجنائز باب النهی عن الجلوس علی القبر والصلاة الیہ. نور ګڼ شمېر حضرات محدثین هم په خپلو کتابونو کې دا حدیث پاک ذکر کړی دی. د حدیث مفهوم دا دی وی نبی علیہ السلام فرمایي که یو کس په بل اسکروټه انګار باندې کې ناستو بل انګار باندې ظاهره خبره ده چې سره د جامو سړی په بل انګار اسکروټه باندې کینی او ول جامې سیزي سورې به پکې کېږي جامو کې او هغه اسکروټه به بدن ته بیا رسي هغه اور اثر به بدن ته رسي بدن به سیزي. نو دې نه چې کم تکلیف کېږي وی دا تکلیف کم دی دا هغه سزا نه دا هغه عذاب نه چې څوک په قبر باندې ناسته کوي او هغه ته کوم عذاب به ملوي. آخرت کې چې کوم عذاب به په قبر باندې کې ناستون کې ته ملوي هغه د دې تکلیف نه زیات سخت دی. مطلب دا دی که یو ځای کې دا مرضی وي که نه چې یو خوا قبر دی او بل طرف ته سور انګار دی او دته د کې ناستو ضرورت دی نو دې په دې قبر نه کینی او په اسکروټو باندې کینی. نو سم خیال دی یو عقلمند به په بل اسکروټو باندې ناسته برداشت کړلی شي او دا قبر باندې ناسته کې چې کوم عذاب دی د اسکروټو د تکلیف نه سخت دی سبا ته د قیامت په ورځ باندې. دې حدیث کې مونږ او تاسو د قبر د بې عزتۍ نه د بې حرمتۍ نه نبی علیہ السلام منع کړي یو. قبرونو بې حرمتي بې عزتي به نه کوو. او دې حدیث پاک کې بالخصوص هغه خلکو ته خبرداری دی چې کوم خلک دا اړو سباق نه ګڼي کرکټ یې ورکې کوي نو خامخا به غونډس کا په دغه لګي په قبر باندې به لګي. بلکې دا هلکان خو چې کله په قبرستان کې په هدیره کې کرکټ شروع کړي بس بیا خو د دې مړو ته او دا خو پام نی نو بیا یې هغه قبر کاڼو نه وکټې جوړې کړي وي د هغې نه باونډري جوړه کړي او بیا یې نه پوره سټیډیم جوړ کړي که کوم قبر لا پوخ وي که نه هغې باندې سټپ بای سټپ پوړی جوړې کړي وي درې. نو موږ په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلي دي چې دوی بیا ناسته کوي کیني وي او ډېر کله ته دا قبر چې تیارېږي که نه هدیره کې یا مړی دفن کېږي تازه مړی دی جنازه مو کا اوس یې له حد ته سپارو نو دغه ټایم کې خو دا لس شل منټه وخت پرې لګي په سپارلو په قبر خاورو برابرولو. نو ځینې کسان داسې وي چې هغه څادر ورسره بس قبر ته واچي او ډډه شي ورته د پاس هم پکې کښېني ډډه ورته اچوي دا منع دي. تاسو حدیث پاک واورېدو او خوا کې تېرېدل را تېرېدل چې په قبر باندې خپې نه راځي په قبر باندې ګرځېدل را ګرځېدل نه راځي دا بیا صحیح دي. ځینې کسان ورکې باقاعده لاره جوړه کړي یو خو هدیره کې خپله لاره وي که نه قبرونو منځ کې صحیح د پای کې خو به خلک ځي راځي د قبرونو دپاره او یو پې د پاسه لاره وي
د پاسه پیځي ورته ښه پته چې دا د قبر هغه نشانات هغه ردي هغه اخرنی راده ښکاري او داسې بس ځان مړون کون کړي ګرځو پې د پاسه دا حرام دي دا منع دي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین عائشہ بس دې صحیح ویلي صادرم په میګ نه څنګه او هغه باندې استاد ته سره په دا بنیاد په پټه خپل سره د مرکز امام دي د دم دي جوړي په راځي ولا مسله نو دا سره یو سپېړو په جګړه مکه وای کنه جګړه څه کار نه دی څنګه ما دې کې اولو ته سبق خاوي او ته مو جګړه باندې خوي